راړو سکي جواب وسر اوس نشته کنه وای دا پکې تاسو لیکلې دي معلومه څنګه لیکلې دي اکم چې کتاب او مکتبه او مکتبه العبیکان دا په سعودي کې د غیر مقلدینو مکتبه ده ما دا استاد مکتبه چاپ کړی دي دا به تاسو لیکلې مو هوندې لیکلې دا جواب هباء منصور شو بیا وای مړه ابن تیمیه هم کله ناکله غړي وړي ویلي دا زمونږ چې ماشومان موږ ډېر ورانو ښه موږ چې دوه کسان په جنګ اچول کنه موږ د نوکان داسې کول ستاسو هم دغې کنه اوس دوه غیر مقلدین مناظرین خپلو کې سره ونه ختل ایو بل ته وایي یاره ډېر بده خبره دې وکړله ابن تیمیه شیخ الاسلام یې ته ویل هغه غړې وړې ویه هغه وایي نه دغه دی اوس خپلو کې ونه ختل ما ورته نوکان داسې کول په دا څه کې مال تاسو په جنګ اچوم د خره زامنو الله تعالی چې خائب او خاسر او نامراد کړل بیا ما ته وایي یو غیر مقلد وته دومره غټ عالمي اجتهاد کوه کنه ما زه خو چې اجتهاد شروع کوم یو غټ مشکل لرم بیا زما مقلدین نه پیدا کیږي دا به څنګه مجتهد چې مقلد نه لري وای موږ به تقلید شروع وکړو وای عجیبه خبره ده د مقلد تقلید چې جایز دی او د مجتهد تقلید ته بدعت او شرک وای الله تعالی لا جواب کړ بیا ما ته وای موږ تاسو مناظره نه کوو مې ولی موږ د تامین الله به شاوري راغواړو مسید راوي غواړي 2 ورځې کې راغړو 3 ورځې کې ما زل ته ورځې ساري کم ورځې ورته سار شم هیڅوک عمران غلل په پوه شو چې دا د تقلید معنا لغوي اصطلاحي حکم او مسائل او بیا اعتراضونه هم زده کړه اوس راځو د تقلید د ثبوت دلایل وته قرآن شریف کې الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم مختصر درته هم چې زدم شي یعنی په دې باندې زمون استاد امام العصر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب قدس الله سره کتاب لیکلی الکلام المفید فی اثبات التقلید ځان ته واخلیا مفصل کتاب دی نور دلایل بیا ته ګوري تفصیلات سره دومره ته چې پوه شي اوس دم شي امام ابو عبد الله حاکم په المستدرک علی الصحیحین کې د عبد الله ابن عباس او د جابر بن عبد الله تفسیر نقل کړي چې د اول الامر نه مراد فقها او علما دي اطیعوا ومنی د الله د رسول ومنی او د فقها ومنی د الله منل قرآن د رسول الله منل سنت او د فقها منل اجماع او قیاس دي چې اجتهاد متفق شو اجماع او چې قیاس انفرادي وي قیاس دي دا دلیل شو الله فرمای فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون علی ذکر مراد علی قرآن علی حدیث چې قرآن او حدیث باندې مهارت لري لا تعلمون سوال ته وکي سوال کې دلیل به نه غواړي منی به پښتنه به کې منی به مفسرین دین استدلال کړي تفسیر قرطبی روح المعین دا ټول به دې کې ګوري تقلید د پاره دا پیش کړی دي نور آیتونه مشته دي الکلام المفید فی اثبات التقلید کې غ ذکر کړی دي بیا غ پسې ګوري د حدیثو نن د تقلید ثبوت شته دي د معاذ بن جبل روایت درته ما پیش کولو ابو داود ترمذی وغیرہ کې راغلي ګورادت معاذ ویلي اول کتاب الله به سنت به اجتهاد کو نو کم چې خلق دي د یمن دا به منی کنه منی به چې نه منی به څه فائدہ شولا اسخه به لغو عمل شو او منل د مشاهد د تقلید دی بخاری شریف کتاب المیراث جلد ثانی کې یو روایت دی ابو موسی اشعری و علاقې ته لاړو خلکو ته پوښتنه وکړه د مسلې په باره کې هغه جواب ورکړلو خلک ورته ویل ته داسې وي عبد الله بن مسعود داسې ویا ته داسې وي هغه داسې وي ښا
ورته وفرمایل لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم بیا زما خواته مه راځئ همده ته ورځئ دا چې کوم جواب درته ووایه ګوره د هغه منئ عبدالله بن مسعود د قرآن حدیث اجتهاد ټول نه جواب ورکولو د هغې منئ او د مجتهد منل د تقلید دی او شخص ته تقلید شخصي شولو پوه شوه جي حدیث د ترمذي وغیره کې راځي علیه السلام فرمای اقتدوا بالذین بعدی ابي بکر و عمر زمانه بعد د اقتدا وکړي ابو بکر عمر مجتهد دو اجتهادات بشته قرآن تشریح کې د حدیث تشریح کې اجتهاد کې دو اقتدا وکړي ابو بکر شخص دی عمر شخص دی د تقلید شخصي شولو اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمت الله علیه فهرست جوړ کړی دی صحابه مجتهدین غیر مجتهدین تابعین مجتهدین غیر مجتهدین غیر مجتهدین الصحابه و غیر مجتهدین التابعین به په حل مسائل کې رجوع کوله صحابه مجتهدین او تابعین مجتهدین ته دا تقلید دی بخاری شریف جلاول کتاب الحیض کې مسله ده ابن حجر فتح الباری علامه عینی عمدة القاری قسلانی ټول تشریح پکې کړی ده د علی رضی الله عنه دربار ته مسله راغله د یو خاوند او د خزي خاوند خزي ته طلاق ورکړو یو میاش بعد خاوند رجوع کوله خزي ورته زما درې حیزه پوره شوې دي په یو میاش کې دا مسله حضرت علي صاحب دربار ته راغله علي صاحب ورته شریح ته ویل ته فیصله وکړه هغه فیصله وکړله چې د خاندان زنانو ته به قتل کیږي که چېرته داسې زنانه پکې وي چې په میاشت کې 3 حیض راغلي وي نو بیا د تصدیق به کیږي زه هغه تفصیل خو ډېر زیات دی هغه استدلال زه درته پکې ویم حضرت علي صاحب ورته ویل قالون د دې معنا د رومي ژبې لفظ دی ابن حجر فتح الباری کې لیکي احسنت واجملت زبردست فیصله دی وکړه دا نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته او نه په اقوالو د صحابه کې او شریح چې د تابعی مخضرم دی د تابع فیصله ده او هغه چې تایید وکړلو ومنل شو دا ګوره تقلید دی ډېر مثالونه داسې شته دي عمر صاحب اجتهاد کړي نورو کړي دي منلی شوي دي حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وکړه چې دیت به په 3 کالو کې ادا کیږي اثلاثن نصب الرای کې زیلعی لیکلي دي او دا فیصله نافذ العمل شو ټول ومنه دا تقلید دی نو صحابه په دور کې تقلید شوی دی حتی د علی السلام په دور کې هم تقلید شوی د راجی قول مطابق علی السلام هم اجتهاد کړی دی او اجتهاد منل دا تقلید دی صحیح شو جی د تقلید د ثبوت د پاره اوس اجماع درته پیش کوم آمیدی کتاب لیکل الاحکام فی اصول الاحکام هغه لیکي په دې باندې اجماع ده چې غیر مجتهدین صحابه او صحابه ته رجوع کوله مسائل به معلومول دلیل مطالبه به نه کوله او تابعین غیر مجتهدین وبا مجتهدین او تابعین ته رجوع کوله دلیل مطالبه به نه کوله صحیح شو جی طلبه به نه کوله مطالبه نه کوله اوس منل او د دلیل مطالبه نه کول دا تقلید دی خپل غیر مقلدین تقلید دا معنا کوي تقلید په ثبوت باندې د صحابه او تابعین په دور کې اجماع راغله د تقلید د ثبوت د لپاره دلیل قیاسی مسائل ډیر زیات دي نصوص محدود دي صراحتا د غیر محدود په محدود کې ذکر نشي راتلی اشارتن بوي او اشارات باندې هر څوک نه پويږي چې کوم صاحب فهم او صاحب عقل دي صاحب اجتهاد دغه پويږي د قیاس تقاضا د مجتهد به اجتهاد کې نور به ورسره مني یو ډېری خبرې دي
زه به یو بله خبره ته وښیم. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د مقلدینو روایات نقل کړي دي. مقلدینو نو که تقلید شرک وي نو بیا امام بخاری د مشرک روایت څنګه نقل کړي؟ نو مشرک روایت خو نه قبلیږي، د نقل کړي دي. بخاری شریف کې 22 ثلاثیات دي، 14 په اول جلد کې دي او 9 په دویم جلد کې دي. په دغه ثلاثیاتو کې 60 ثلاثیات دا د مکی بن ابراهیم او د ابو ضحاک نبیل په واسطه باندې دي او د مکی بن ابراهیم د امام صاحب شاګرد دي، هغه مقلد دي. تهذیب و تهذیب الکمال لیکلي. امام بخاری صاحب د روایت نقل کړي. د ضحاک النبیل نه روایت نقل کړي، هغه حنفي دي. یحیی بن معین دا د امام بخاری صاحب استاد دی، روایت شته په ډیرو کتابونو کې، دا حنفي دی. وکیع بن جراح دا حنفي دی. یحیی بن سعید قطان دا حنفي دی. تهذیب الکمال تهذیب و تهذیب کې لیکلي دي د وکیع بن جراح او د یحیی بن سعید قطان په باره کې د امام سے په قول فتوا ورکوله. نو که تقلید شرک وي نو دا مشرک راویان بخاری مسلم ترمذی کې څنګه راغلي دي؟ که نه رانه سیدي جواب راکوي، هېڅ جواب یې ورسره نشته دي. دا مو زده کړو، بس دا هغې خلاصه مې درته وویله. نور په دې باندې ډېر کتابونه لیکل شوي. ښایسته بهترین کتاب الکلام المفید دی، هغه ورباندې وګورئ.